خدای چې څوک بچ کوي ډېر خلک یې بچ کړي دي یو زه هغې خلکو کې یم چې زه یې بچ کړی زه کم سے کم د 4-5 غټو حملو نه بچ شوی د دهشتګردۍ د حملې نه بچ کېدل دا خوب لیدل په ما راغلي دي په ما باندې ګزار کړی دی ما ته خودکش دماکه کړې ده زما د زوی دماکه چې وشوه د هغې د پسه په موږ دماکه کړې ده او دا څنګه چې موږ وایو چې زما زوی نو ورسره ټول شهیدان د هغې ورځې زه یادوم ځکه چې هغه هم د مور وروړي و خو چونکې زما زوی خلک ځکه یادوي چې زما زوی نو زه هغه ټول شهیدان یادوم او په هغې کې یو ماشومه جینۍ وه چې شهیده شوې وه هغه یادوم پولیس هم ورسره یادوم او ګرانو ملګرو 3 ورځې دهشتګرد ګرځېده او په هغې کې چې دا کوم ملګري شهیدان شوي زه د هغې دعا لرالم دا کلی داسې خاموش و تا به یې په دې کلي کې اړو بندیان نشته په بو کلی او بیخي خاموش دغه د دهشتګردو هغه مطلب و چې کلی ویریږي خلک ویریږي زه چې رالم ما دعا وکړه زه ډېر خفه شوم چې دا شهادت خو د دې دپاره چې خلک به نور هم ګرم شي نو خلک ساړه شو دا د دهشتګردو مطلب و لهذا زه په دغه ورځ خو زما زوی سره زما د تره زوی دلته ناست دی هغه هم 6 ډزه ویشته خدای بچ کو خو دا چې بله دماکه وشوه په هغې کې زمونږ ډېر خوریونه مې تره زامن مې رشتهداران مې تربوران مې ډېر پکې چې کوم دی زخمیان شو هغه هسپتال ته لاړ او څه پکې شهیدان شو زه هغه ټولو دپاره د دې زوی سره چې یادوم دا ټول شهیدان یادوم او بیا د دې ټولې دهشتګردۍ ټول شهیدان یادوم دا ځکه یادوم چې زمونږ ملګري وایي چې بس دا یو شهید یاد کوي نور مه یادوئ او ګرانو ملګرو د دې دهشتګردۍ زموږ 1400 شهیدان دي او د هغې نه پس تقریبا 80 شهیدان نور دي بیا د دې نه مخکې د باچا خان په قافله کې ځای په ځای چې شهیدان ته شمارې دا په سوونو په زرګونو دي دا د څه لپاره دي هغه مطلب چې زمونږ باچا خان شروع کړی تر دې وخته پوره نه شو نن هم د پښتنو په کور اور بل دی نن هم به زما بیان تاسو کتلی په ټانک کې چې کوم دی نو خودکش دماکه شوې ده نو چې نن ورځ خالی نه ده کومه ورځ به خالی 50 کاله وشو چې د پښتنو په سیمه دا اور بل دی کله ستا بچې کله زما بچې کله د هغه بچې کله د ده بچې نو د یو پارټي هم ته بچ نه دي خو اصلي ټارګټ چې کوم دی نو هغه نیشنل پارټي او ځکه ده چې زه د خاورې خبره کوم زه د وطن خبره کوم زه د خپلې خویندې میندې د پړونې خبره کوم زه د بچي د مستقبل خبره کوم دهشتګرد به وایي چې ته دا پرېږده نو زه تا ته څه نه ویم زه ورته وایم که دا خبره زما جرم وي دا جرم به زه تر قیامته پورې کوم نرشه چې څومره درکې زوري زه چې کوم دی په شا کېږم نه یارې چېرته خو به څوک ووایي که نه چې دې خاورې نر بچي م راوړي دي غیرتیان یې م راوړي دي مونږ دې ته نه یو خوشحاله چې زمونږ بچي دې څوک شهیدان کړي خو دې ته خوشحاله یو چې زمونږ بچي په نره شهیدان شي مونږ د غیرت ژوند غواړو د بې غیرتۍ ژوند نه غواړو او ګرانو ملګرو په بنو کې په لټي کې پرون نابله ورځ واقعات شوي په ډی خان کې زما په سوات کې زموږ سوات کې زمونږ د پاټۍ یو ملګری چې هغه نه 19 کسان شهیدان کړي 19 د کور او مخکې ورځو کې پیرالل 3 ځلې پې اټیک وکړو 3 ځلې او د هغه 3 د کور نور کسان شهیدان شو شل او چې دوی ته ووایي چې دهشتګرد راغلي دي وایي موږ درځو زما ملګري شهیدان شي او دی ونه رسي او هغوی بیا داسې د غر نه واوړي
وایي هغوی لاړل. چېرته لاړل؟ زمونږ په پښتونخوا کې سوات داسې علاقه ده چې د ده باډر د بل قبایل یا بل ملک سره نه میلاوېږي. چېرته لاړ؟ د هغه 40,000 کسان دي چې موږ وی چې فیض حمید راوستي دي، امن پې تباه کوي، داخل پې تباه کوي، خلکو نه منل، نن لاړ شي په سوات باندې اور لګېدلی. موږ دې ورځې له پیدا یو او چې خبره شي پښتانه د قرباني ورکړي. پښتانه خو که قرباني ورکوي که نه تی حلالې دا لږه ده. کومه ورځ دې خالي ده؟ خو چې کله بیا زه دا خبره کوم چې ته د امن خبره کې نو د اټک نخوا ولې امن دی؟ دا دهشتګر خپې خوږېږي چې دی د اټک نخوا واوړي، څه چل دی؟ او د دې دهشتګر خپې خوږېږي چې دی سند ته لاړ شي، ولې نه ځي؟ دی ګلګت بلتستان ته ولې نه ځي او کشمیر ته ولې نه ځي؟ بس 2 ځایونه یې لیدلي ټول نه زیات د پښتنو او ورپسې بلوچستان. موږ ماشومان یو، دا ولې وژني پښتنو؟ د دې مطلب څه دی؟ هر ځل راته وایي افغانستان کې حالات ښه نه دي، دلته هم ښه نه دي. نو افغانستان کې خو ستا د خوښې باچای رالې نو هغه وخت هم ستا خوښ نو، ستا به ترقي پسند نو خوښ، ستا به عالمان خلک نو خوښ، ستا به ډیموکریټک خلک نو خوښ، ستا به چې کوم دی د هیومن رایټس خلک نو خوښ. خو چې کوم خلک تا دلته راوستي او ټرین کړي چې دی حکومت راړو نو بیا هم دلته جنګ روانو. دا ولې؟ خانه کعبې ته یې بوتلي وو چې بای ډاکټر نجیب ورته حکومت درته پرېږدم خو خانه کعبه کې قرآن وخورئ چې تاسو به یو بل نه وژنئ. قرآنونه یې وخوړه خانه کعبه کې او چې رالل نو یو بل یې ویشته. موږ به د چا نه تمه کوو چې ته په قرآن باندې په خانه کعبه کې لاس کېږي او عمل پې نه کوې؟ ته به ماته وایې چې زه رښتیا وایم. څوک چې زما قرآن نه مني، خانه کعبه نه مني، هغه ماته څنګه نیغه لار ښیي؟ مونږ د نیغې لارې خلک یو، رښتونې وایو، رښتیا به وایو او تر هغې پورې به رښتیا وایو چې تر څو په وجود کې ساه وي. دا د کاروبار نو چې هلته حکومت رالو دی چپ، بیا یې څه چل وکړو؟ وایي دا خو مجاهد و، اوس وله طالب پیدا کړ، طالب رالو. نو چې د طالب حکومت رالو هغه وخت هم دلته دهشتګردي روانه وه. دا چا کوله؟ سوال خو زمونږ حق دی که نه؟ ښځه هغه هم د منځه لاړ، دی طالب له طالب پیدا کړو، طالب دی نو داعش طالب و. بیا ورپسې چې کوم دی نو د اسامه طالبان، مړه خو چې په دنیا کې څه طالبانو هغه یې راوسته چې دا د یو رنګ، دا د بل رنګ، دا د بل رنګ، هغه یو بل کې خانه جنګي شروع کړه. افغانستان په وینو ککړ شو او موږ هم ککړ شو. اخره کې دا اوسنۍ خو به ته یاد دي که نه، که نور یاداشم کار نه کوي چې دا په افغانستان کې اوس حکومت دی دا چا راوست؟ افغانستان کې خو اشرف غني و که نه؟